نن محترمو 20 رمضان دی. 20 رمضان باندې دا وظیفه ډیره زیاته ناشنا او ډیره زیاته ازموده وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو که په تاسو باندې د قرض غرونه وي او دا وظیفه وکئ، انشاءالله العزیز الله پاک به دله دغه قرضې تمام ختم کړي. که داسې دعاګانې وي چې دا اوسه پورې چېرته نه دي قبولې شوي، انشاءالله العزیز دې کلماتو په برکت باندې الله پاک به ستاسو هر قسمه دعا دا به قبوله کړي. څومره ناممکن حاجات دي او نه پوره کېږي، نو دا وظیفه وکړه، انشاءالله العزیز ستاسو هر قسمه حاجات دا به پوره شي. یاد ساتئ محترمه په دې کلماتو کې د الله پاک داسې ناشنا حمد و ثنا ده، داسې ناشنا حمد و ثنا ده چې فرشتې ورته په خپله حیرانېږي. او چې کله فرشتې په خپله حیرانېږي او فرشتې لاړ شي او الله پاک ته وایي چې ستا بنده خو نن ډېر ناشنا غوندې کلمات ویلي دي او د هغې ثواب موږ نشو لیکلی. الله پاک ورته څه وایي؟ وایي دغه کلمات راوالئ په عملنامه کې ولیکئ، زه به د خپل بنده ته د کلماتو مطابق ورکړه او دا ورکوم. محترمو دومره ثواب دی چې فرشتې د هغې د لیکلو نه قاصره وي. چې داسې کلمات څوک ووایي او داسې الفاظ څوک ووایي او بیا د هغې نه بعد د خپل مشکلاتو د خپلو حاجاتو لپاره دعا کوي، نو دغه دعا به لازما قبلیږي. ځکه چې الله پاک دومره خوشحاله شو چې دا زما د بنده منځ کې خبره ده، زه پوه شو کار پوه شه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډیرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندرونو، الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. محترم مسلمانانو خویندرونو، د رمضان المبارک اخیری کم لمحات دی دغه شروع دی او د رمضان المبارک اخیری شپې ورځې دا شروع دی. دومره قیمتي ورځ شپې دي، دومره تقریبا 2 شپې پاتې وي یا به 3 پاتې. کوشش وکړئ په دې کې د خپل رب ډېره زیاته بندګي وکړئ. کوشش وکړئ په دې کې وظایف دا وکړئ چې الله پاک هم حاجات پوره کړي، مشکلات ختم کړي، قرضې ختم کړي. دغه رنګه څومره چې موږ ته تکالیف رارسي یا څومره حاجات د چا نه قبلېږي یا نه پوره کېږي، الله پاک زموږ دغه حاجات دا پوره کړي. دعا کوو چې ربه څومره کسانو بیګانه شپه کې دعاګانې کړي دا وله قبوله کړي. چې څومره کسانو بیګانه شپه کې چا ختمونه کړي، چا څه کړي، چا څه کړي، د هر چا کوشش ربه دا قبول او دا منظور کړي. څومره کسانو حاجتونه دی الله پوره کوله، څومره کسانو مشکلات دی الله ختمه کوله، څومره کسان بیماران دی الله پاک د بیمارانو نه فرج کړي، صحت کامله ولورکړي. څومره کسان د رزق په تلاش کې دي، رب په خپل کور باندې له بهترین رزق دا ورکړي. خصوصا کوم چې مسافر دي او په بار وطنونو کې ژوند کوي، د هغوی ژوند د ډېر زیات ګران کار دی. روزانه هغوی کار پسې وځي، کسب پسې وځي، پردی ملک کې پردی ځای، ډېر سخت کار دی. رب هغوی ته په خپل کور کې بهترین کاروبار کار کسب ورکړه، چې دلته کې خپل کور کې نږدې خپل حساب کتاب دا کوي. آمین ثم آمین. نن چې محترم کوم وظیفه ده، انتهایی لاجواب او انتهایی د برکت والا وظیفه ده. یاد ساتئ محترم دا وظیفه تاسو وکئ، انشاءالله به تماشا کوئ چې الله پاک ژوند او تقدیر څنګه بدلوي. وظیفې ترتیب او طریقه کار به داسې شي چې تاسو به 11 پېرې درود شریف ووایئ، 11 پېرې به درود شریف ووایئ، بیا به د هغې نه بعد تاسو 100 او 11 پېرې 111 پېرې د کلمات ووایئ. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. دای ویلې بیا به د هغې نه بعد به 11 پېرې درود شریف ووایي او بیا به د هغې نه بعد دعا وکړي. دعا به دومره په توجه په اخلاص الهیاتو کې الله پاک ول قبوله کړي. محترم کوشش وکړئ په خپل هم دا وظیفه وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د رمضان په دې قیمتي
لمحاتو کې موږ سره پر ذکر کې شامل شي. الله پاک هم خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.